کتونکو سلامونه کوم په صدریاب کې موجود یم الحمدلله چې کله موقع راغلی صدریاب دپاره مواز پورته کړی دی ارشد خان دلته خپلې خلې ځلې کړي دي دین انکار نشته دی د هغه په ویناګانو باندې او بیا د ما سره چې څنګ کې زما کوم رور ولاړ دی زما په هره سخته کې الله پاک دې په کار راوستی زه ډېر زیات شکرګزار یم او ورور مې څه کې چې خوراکی مې ورته کله کله چې کوم دی نو پیغور هم ورکوي چې داسې خبره راشي ویلب خان له دې ځان رسولی دی او که نه انشاءالله ګرانو کتونکو دا مې یو خو واده ده چې دا صدریاب دا زمونږ ښکلا ده او زمونږ چارسده په دې صدریاب آباده ده د ټولې پښتونخوا نه خلک دلته راځي سیر سپاټی له غم بدلولو لپاره تازه کبان میان ملاویږي ورسره کشتې اوښانه او ډېر زبردست سین دی او ډېر پرامن ماحول دی او دا صدر صاحب چې کوم دی سره د بچو سره د دوستانو د دې خپله چوکیداري هم کوي د دې خلکو ته د سهولت ورکولو دپاره تحفظ ورکولو دپاره خو چونکې موږ په الیکشن کې یو فیصله کړې ده نو تاسو به وایئ چېرې الف خان خو ځان له ګرځي نه پوسټر شته نه څه بل څه شته نو الحمدلله داسې ډېر وروڼه مې دي موږ د ځانه څوک خفه کوو نه خو دا ضرور وایو چې موږ د نظام بدلولو له راغلي او دغه سیاسي پارټۍ چې کوم دي دوی چهرې بدلولو له راغلي دي دا کلیوالې مسلې موږ ته یادې دي زما به دا صدریاب چې کوم دی نو دا دویم دفتر انشاءالله دلته کې به ناست یم او زما دا رور به لګیا وي او دا مسلې حل کوي او نو اوس هم درته وایم چې دې علاقه کې د چا څه مسلې مخکې هم د منډې والي دي اوس هم مله راتلی شي فیصله مې کړې ده مشوره مې نه ده کړې خو میدان ته مې رادنګلي چې کومې سختې وینم نو زه هم په سوشل ورک هم وکړه په صحافت هم وکړله په سوشل میډیا هم وکړله راځه چې دې به پارلیمنټ ته هم پکې ورسو انشاءالله رسم به کرین نښه ده انشاءالله صدر صاحب مننه کوم د وخت راکولو څه به وایې سرجي زه خو به خپل یو شعر ډالۍ کړم لومبۍ چې د مودو نه د زمري په خوله کې پروت یم ژوندې ځکه یم چې ما پسې دعا شته الحمدلله تا سره د کونډو د رونډو د یتیمانانو د یسیرانو د بېوسه خلکو دعاګانې دي په الله یقین وکړه چې سهار د مونځ نه رالم ومې کته ستا پوسټ مې وکته ډېر زیات مې وخندل چې زه الحمدلله چې دا سړی هم دې میدان ته راووته او بډې یووالې نو انشاءالله والعزیز انشاءالله والعزیز زیاتې خبرې خو ته نه کوم خو د ډېرو خلکو به انشاءالله چې ستا په مقابله کې موږ شا لګو او کوشش به هم دی ستا هلې ځلې ستا آواز ستا خبرې ستا خدمت د چا نه پټ نه دی او که په دې یو سړی لاس ږدي او یا پې چپ پاتې کېږي نو د هغه به په ایمان کې فرق دی کوو به چې څه ویه به کوو انشاءالله ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو موږ زت له نیو روتې موږ ترقۍ له روتې موږ سوکالۍ لرو ته خو موقع ملو شوه نو دا خلک خو به سیاست کوي ځکه چې دا د دوی یو پراپرټي ده دوی خو سیاست نه چې کوم دی نو بارتلی نشي نو صرف د دې خدمت چل ورته ښایو چې د دې خلکو دا پیسه خلک څنګه لګوي خدمت څنګه دا صدریاب دې خلکو اپنی مدد آپ جوړ کړی دا په سیلاب کې د دې صدر صاحب د 40 لکو نه زیات نقصان شوی د 40 لکو نه زیات نقصان شوی دا سیاسي خلک نه شو راتلی او دې وخت کې لکه زه اریان یم چې لکه دا کم خال دی نو انشاءالله خو دغه رالی نو چې صرف دا صدریاب درته ټیک کم که نه نو دلته کې دونه په سوونه خلک اوس هم په روزګار دي او دا به په زرګو وي انشاءالله الف خان صاحب دا خو زه بار بار وایم په سوشل میډیا هم وایم او همداسې هم خلکو ته وایم چې واحد دا سیلاب چې کوم موږ سره نه انتظامیې څه هیلپ کړی دی نه راله راغلي دي نه هم چا تپوس کړی دی نه را سره سیاسي خلکو څه کړی دی نه را سره انتظامي هېڅ چا زموږ تپوس نه کړی واحد زموږ تاجرانو نه او د الف خان شیرپو نه په ایماندارۍ که موږ له څوک هم راغلي زموږ 3 میاشتې دا بازار بند و الف خان اوړه غوړي چې چیني دال مسور تر د تیلو د ډبو پورې دی راوړي دي بیا ښه اوریجنل جینین کپړې د ماشومانو سوټونه کیړې کپړې دا راوړي دي په درېیمه پیره بیا راغلي دي بیا باقاعده زموږ هغه شانتې پوښتنه کړې ده او زموږ صرف کم تاجران چې وو هغې موږ سره امداد کړی دی بل موږ چا سره امداد نه دی کړی نو چې موږ سره یو سړی امداد نه کوي د هغې نه به مخکې اډوانس موږ څه توقع وکړو چېرې دی به موږ له دا کار کوي والله که زموږ چا هم تپوس کړی دی واحد د الف خان نه نو زما دا اورودونکي کتونکي دا ټول خلک الف خان پیژنې که په شکل یې نه پیژنې په نوم یې پیژنې بالکل اټل فیصلو که موږ ډېر خلک وړاندې بوتلل راځئ لبیک دې ځل الف خان ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو کرینه مونږ خو چا سره خدمت کړی نه په چې احسان کړی دی او نه د چې احسان اخلو خو دې پرې احسان په دې اخلمه چې د خلکو ته د خدمت چل ومو ښایو او دا مسلې مونږ ته په خپله معلوم دي
چې زه دې ځای کې د روزګار موقع ورکړم دې صدریاب کې دې خیالي کې دا موږ سره داسې پکنیک سپاټونه دي او دا به انشاءالله د دغه پلیټ فارم نه کېږي او چې زه دلته خلک په روزګار کړم نو خلک به د خودکشو نه د سختو نه د غلاګانو نه د دې نه وځي نو انشاءالله زما سره داسې وروڼه ولاړ دي او خدای به کامیابي راکړي انشاءالله بالکل الله دې سره ډېر خوشحاله ولاړ ساته انشاءالله الله دې ډېر قدرمن ساته او ټاپه به وي بکرین باندې بکرین کې به د خلکو منډانو باسو دا کوم چې ظلمونه کړي ظالم سړی به کې چې تور اخلاص انشاءالله په الله دې جزای خیر الله دې ډېر خوشحاله ساته ډېر لمه خوشحاله شو ما نه صدر صاحب یو ځای کې من کار نه کړی خو لکه دا نه چې کوم خبر وکړه دا زه دا خاموشه ووټ چې کوم دی یا دې پرې څوک وایي چې ووټ نه اچوم هغه بس د دې زه تر اوسه چې د کرین ته دا ټاپه وخو پرېږده چې بس پته ولګي ټول وځي مننه